د ځواني دور دا یو نازک دور دی. د دې حفاظت کول دا انتهایی ضروری ده. چا چې د ځواني صحیح حفاظت وکړي هغه به د مستقبل څخه را روانه زندگی ده، دی به ډیر په صحیح سلامت سره دا زندگی تیروي. او خاص کر د 15 کال څخه بیا د 20 کالو پورې دغه کم دوران چې دی دا انتهایی د خطرناک زمانه ده. ځکه په دغه وخت کې انسان اول ځواني وي او دی پر ده باندې خواهشات او داسې نور شام پر ده باندې غالب وي، نو دی په ځان باندې خبر نه وي. په دغه وخت کې که څوک د غلطو عاداتو څخه د غلطو مجلسو څخه او د نظر حفاظت وکړي د ده به کم صحت او کم قوت دا به ضایع نشي. خدا نکسته که چیرې د 15 بیا د 20 کاله پورې کومه زمانه ده دا د ضایع کله، خاص کر د نظر په حفاظت یې نه کاوي او په لاس سره خپل ځان شهوت ختماوي او د خپل صحت ختماوي، نو روانه کومه زندگی ده هغه به د ډیره ترخه زندگی وي. عزتمندو ابتدایي کومه د ځواني حالات دي، خاص کر نوجوان به د خپل بدن حفاظت کوي، د خپل بدن صفایي به کوي. او څنګه بدن خرابیږي هغه په ګندګۍ سره خرابیږي او په خواهشاتو او په دې سره بدن خرابیږي. که څوک دا 15 کاله د 15 بیا د 20 کاله پورې دا زمانه کنټرول کړي او د علماو او د صلحاو په مجلس کې دی دا زمانه تیره کې بیا به دا روانه کومه زندگی ده دا به د ډیره ښایسته زندگی ګرځي. او که چیرې دا زمانه پر ده باندې خواهشات نفسانی خواهشات غالب سي او دی په موبایل باندې ټول عمر مصرف کې او په هغه باندې دی قسم قسم فحاشي فلمان وګوري، د خپل ځوانیم تباه کوي او د دې کوم را روانه مستقبل زندگی ده هغه به خرابیږي. نو الله جل جلاله دې زموږ او تاسو ته کم د ځواني کم نعمت او کم قدر دی الله جل جلاله دې د دې قدر او د دې نعمت حفاظت او د دې قدر را نصیب کړي او د دې قدر وکړو او الله جل جلاله دې د دې حفاظت کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.